او په اسلام آباد کې په زرګونو جری بزمکه د قادیانانو د عبادت خانه د پاره غي ته علاج کیږي، په سرګوده کې علاج کیږي، په کرتارپور کې علاج کیږي. نو په هغه ځای کې ستا ایمان بیا خطا دی، په هغه ځای کې وای چې دا خو عقلیت ته غزان عقلیت تسلیم کړي نه دی، غي د پاره تما سره جګړه کې او دې ځای کې د مسلمانانو جماعت روانه خو یاد ساتستا پلار ابن شیروانولې. علماء کرام ورسره د علاقه خلق مکمل تیار دي، سټیټمنټ یې ورکړی دی چې جماعت دروانولو اجازت به کم از کم نه ورکو. نو د جماعت دروانولو څوک د دا ذهن کې نه راولي چې جماعت بروان کې هغه ځای کې به پارک جوړ کړي ان شاء الله. دا خو به سبا تراشي چې دام د کنټونمنت پزمکه کې دی، سبا به تراشي دې ځای به حمله چالو کې، بل ځای به حمله چالو کې. نه، جماعت جوړ شوی دی، بس دا جماعت ته تر قیامت پورې دې ځای د ختمولو چې مسلمان دلته نه هجرت مو کې غنی به بګدي خو جماعت بل چاله نشي ورکولې. څنګه بیا په طارق روډ باندې ته جماعت روانه او ته والته کې پارک جوړې او تا ته دا سرکاري لکه په اسمبلی کې تاسو د اسمبلی سټیټمنټ هم کتلې ده، الحمدلله د قائد بچي هغه کې بیان کړي تاسو ټولو اورېدلې ده، زمونږ د ټولو د هغه ذهن ترجمانی کړي دا او دغم کړي دي. دا په سینټ کې دو کسانو کړي دي، دو کسانو په سینټ کې کړي دي، یو مشتاق صاحب کړي دي او یو مولانا عطا الرحمن صاحب کړي دي. د دو کسانو په سینټ کې پاغي باندې باقاعده بحث کړي دي، په اسمبلی کې پاغي باندې بحث شوی دی. نو آیا دا درې کسان صرف زموږ نمائندگان دي؟ آیا دا نور نه دي؟ آیا زموږ ستاسو دا لیډران دو کلمه نه ده ویلي؟ آیا زموږ ستاسو د نورو لیډرانو آیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی په دې باندې دی عهد الله سره نه دی کړی چې الله مونږ تا منو، تا نه علاوه بل څوک نه منو، الله مونږ ستا بادشاہي منو، ستا د بادشاہي نه علاوه بل څوک نه منو؟ آیا دا ټول په دې باندې قائل نه دي چې مونږ به قبر ته ځو، مونږ نه به تپوس کېږي چې من ربک من نبیک ما دینک؟ آیا دا ټول به قبر ته نه ځي؟ آیا مونږ خو په ذهن کې دا یو خبره پرته ده چې مونږ به اسې مرو؟ خلق ایکسیډنٹ کې مړ شي، خلق کوټې نه راپریوزي مړ شي، خلق روډ کراس کوي په ټرک تیر شي مړ شي، خلق د کور کې د بره چت نه پریوزي او په سیخان پکې دن نشي او پاغي کې غټول بدني سورې شي، څومره تکلیف ورته ملاو شي مړ شي. لیکن کچره دغه تکلیف د الله د رضا د پاره د الله د دین په بابت کې ملاو شو او دغه شهادت مونږ ته ملاو شو، نو دې مرګ نه بهتر نه دی چې کله پرون بس جنگېدو کوټې ته بس تلی صدا بهار کوچ او دغه بس چې څه وخت او جنگېدو روستي سیټونه مخکې پراتو او په هر چا کې دا سیخان وردن نشو، څومره خلک په هغې کې مړه دی. نو آیا د هغې هغه مرګ به د تکلیف نه و؟ آیا کوټې نه څوک راپریوزي د دا مرګ به د تکلیف نه؟ آیا څوک چې گاډی پې تیر شي د دا مرګ به د تکلیف نه؟ آیا په چا باندې چې دا بیماری کینسر وغیره راشي او دا په هسپتال کې چغې وای د دا مرګ به د تکلیف نه؟ نو آیا که چېرې دغه تکلیفات د بیمارو د هغې موږ له برداشت توفیق الله را کوي او دا دومره لوی مصائب او علام په موږ باندې راشي او په هغې کې الله موږ له د صبر تلقین را کړی، توفیق را کړی، نو آیا په دغه شهادت کې به الله توفیق نه را کوي؟ د کرے روایت د سورۃ البروج په ذیل کې مفسرینو ذکر کړی دی چې څه وخت کې هغه ظالم بادشاہ دقیانوس هغه چې څه وخت کې عبدالله بن تامر دای اویشتو او بیا ټولو خلکو لاکو نه زیاتو کسانو په هغې ایمان راوړو. زه تفصیل کې واقع نه ذکر کوم، معارف وغیره ټولو د تفسیرونو راغستې ده، تفسیری موضوع کې بیا وخت اورېدی شي. نو په دغه وخت کې چې کله خلکو د پاره کندې وکنستې اورې ولګولو او دا خلک هغې ته ورغورځېدل ورغورځولې چې چا ایمان راوړو. سورۃ البروج کې د هغې پوره تذکره ده په 13مه سپاره کې. نو په دغه وخت کې یو بچی دی هغه د مور د غېږې نه د کندې ته پرېوتو، د اور په هغه لمبو کې هغه پروت دی، هغه ماشوم اواز کوي چې ای مورې ته خو لغوندې ټرای وکړه، ټوپ که چې تا ته د جنت خوشګوار ماحول دې ځای کې میلاو شي. ورته وایي مورې دا اور نه دی،
دا اور نه دا جنت ته تا ته بظاهر اور ښکاری خو ته مور لګ را ټوپ کا دیتا او ته بیا وګوره چې زکم جنت کې ناستم دا د غیږ بچي د مور نه پریوته دي او روایت کې دغه راضی د سورۃ البروج په ذیل کې داغي تذکرہ شوی دا او بیا بل حدیث مونږه کتو هغه حدیث کې دا راضی خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا کې کم خلک شهیدان شوي نو دا چې کله جنت کې الله تعالی دی لکه انعامات ورکي نو د جنت شهیدان او بل یو ارمانم پزړه باندې ني غیب یو ارمان ذکر کوي غیب وای پروردگارا کاش په دنیا کې پکې انچو زمنګ نه سرمنې کټ شوی دا کم سچ ملاویږي دا به نور څنګه ملاویدل سوچو کې تاسو عزیزانو نو زدا ویل غواړم چې کې دی شي نن شي سبا شي بل ورشي نه باران ته ګورو نه خټو ته ګورو کچره موقع راغلا مشرانو اعلان وکړو کاغه د جمعات د پار راوتلی او کده ایڈوایزر مقرر کړو دی بخامخه یو حمله خو کوي دا دی په طریقه یو حمله کوي په کوم ځای کې مسلمان غلې پاتې شو شل ورځې بعد راغلا پلار زوی رور خاوند هرچا چې تنه تپوسو کو په دې باندې دینه تپوس کوي او دینه په زور تپوس کوي چې ته چرته تلې وشل ورځې چرته وي نو دا پلار رور زوی خاوند هر یو چی دا بشپګ میاشتې قید شي شپګ میاشتې بعد یا 2 کال دی قتل بغواړي 2 کال دی 2 کال بعد چې د جیل نه راوځي نو دته یو کړه چولی دی به د خپل کور چې دا خور یا دا لور یا دا مور یا دا خزه دا کم ځای اوسیږي نو دا غینه به 43 کیلومتره دی لري ګرځي کاغه ته ورنږدې شو نو عمر قید به ملاویږي چې تا لور نه دا تپوس ولې وکړي چې تا دا شل شپې چا سره وکړي تاسو خیال لې نو موږ وایو ځان د پاره دی کوي ځان له دا قانون جوړ کی لیکن موږ د پاره خو دې کم از کم دا قانون نه جوړي آیا دا قوم په دې قانون پی ټی آی والے په رضا دي نیشنل پارټي والے په رضا دي مسلم لیگ په رضا دي پی 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 په رضا ده جماعت اسلامی په رضا ده جمعیت علماء په رضا ده قومي وطن پارټي په رضا ده په دې ټول مردان صرف زده مردان مثال ورکوم په دې مردان کې د وګرځي ماته د کمې پارټي کم لیډر چې خي هغه د عوامي ساته باندې د عوامو مخ کې دا اعلان وکړي زه په دې قانون رضایم راځي چې هغه دا وي زه به دغه پارټي کې شاملېږم او دې کې اعلان سوچ خبره خدا ده چې ته په ما باندې قانون نافذ او قانون په ما باندې راولي آیا تا د امت نه تپوس کړي چې ته کوم قانون راولي آیا دا د دومره بے غیرت کړل چې دا بلور ته نشي ویل تا شل ورځې کم ځای تیر کړي کم از کم عزیزانو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې ګریوان کې وګورئ دا کم حالات چې دی راوستل غواړي نو دا حالات د سوچ نم بالا تر دي د سوچ نه تا نه هغه بے غیرت جوړول غواړي هغه بے غیرته چې کم بے غیرت ما په خپل سترګو لیدل او چې هغه ما ته وای زما دی لور دی سپی سره نکاح تړلې ده په خپل سترګو مې لیدل او ما ته وای زما د لور دی سپی سره تعلق دی زه ورته څه نشم ویلی ځکه چې قانون دی بس د دې خوښه ده او هغه هم پښتونو سوچ خبره دا ده پښتون وای وجاړم چاته وجاړم چاته وجاړم سنه شم ویلې وی خو ګورم لور سره مې سپې ګرځي دا د بیانولو خبره نه ده لیکن دا د زړه درد دی اوس دې ځای کې چې په یو وطن کې قانون دار راشي چې ښځه ستایي او بل ورله لاس واچي ځان سره روانه کړي او ته ورته نشي ویلی چې دا چرته بوځي لور درله روانه کړي ښځه درله روانه کړي مور درله روانه کړي خور درله روانه کړي معلوماتو کوي دا قانوني جوړ کړی که نه دی جوړ کړی که نه جوړ کړی زه به دروغ ویم بیا لیکن که دا قانوني جوړ کړی ما او تا نه تپوس کړی دی آیا سر عام دا قوم چا را جمع کړی دی دې قوم په ووټ باندې تللی اول خو دې قوم په ووټ تللی نه اوس دې څومره زور لګولی څه دې واغستل زما عزیزانو
مونږ کم از کم هغه ویښ قوم یو الحمدلله ویښ قوم چې مونږ به خپل مذهب باندې او په خپل دین باندې چا سره هم سودای بازي نشو کولی اگر چې مونږ ټوټي کی مونږ به د جماعت اقدار برقرار ساتو مدرسې به برقرار ساتو او زه داد در کوم د مردان نوجوانانو ته چې په ټول وطن کې تحصیلونو شماره وشو او د هغې هغه حساب کتاب وشو نو الحمدلله مردان تحصیل چې کم قوم رایسته او دا قوم بل چا نه دی رایسته کومه دنیا راوتې وه او الحمدلله دغه ټول کلک دي دا خو شارټ نوټسو دا چې مونږ خلکو ته صحیح سوال جواب وکړو ذله راغونډه کړو نو د چا هغه پلار به بیا منې کي نو نه به رانه دغه قانون جوړوي نه به رانه جومات څوک روانوي نه به قانون جوړوي نه به جومات څوک روانولی شي لکه څنګه چې مونږه په مردان کې انتظامیې ته دا خبره کړې وه چې که چېرې حکومت نوټیفیکیشن جاری کوي کار څه کوي لیکن حکومت هغه خو هلته ځان له ناستې کوکینې څکلي دي کراؤډ سره دې ځای کې ستا تعلق دی او ته په دې باندې پوهېږې ډپټي کمشنر مردان ته مونږ ویلو ته په دې پوهېږې د دې سیز نوم وانخلي چې قادیانانو مرزاړه به دې ځای کې جوړه شي الحمدلله مونږ په خپل موقف قایم ډیرو خلکو به دا وي چې د ورسره کمپرومایز کړی دی ما وی نه الحمدلله چې کمپرومایز یو سړی وکړي ښکاري به بیا مونږ دا خبره کړې وه او اوس هم کوو چې یو سړی وایي زما په لاش به تېرېږي دا شی به جوړې مونږ دا ویلو زما په لاش به نه تېرېږي بیا به هم نشي جوړولی زما په لاش به ولې تېرېږي ته به د قادیاني مرزاړه ما نه دې ځای جوړې یا به څوک راځي هغه به یې جوړوي نو زما لاش نه زه به جمدې یم او د پلار به یې نه جوړوي انشاءالله په لاش به مې ولې تېرېږي دی زما په لاش تېرېږي زه ته په لاش نشم تېرېدی پوهېږئ په دا زه بدماشي نه کوم لیکن دا زه د مسلمان د ایمان هغه قوت خول غواړم چې ته زما په لاش تېرېږي اول به ستا په لاش تېرېږم بیا زما په خبره پوهېږئ تاسو موږ د جومات اجازت چاله نه ورکو نشي روانولی جومات یو ځل جوړ شو او بیا عجیبه خبره ده چې د ګورنمنټ په اجازت جوړ شوی دی هغې سره ټول کاغذونه پراته دي ټول ډاکومنټس دي لیکن عزیزانو که چېرې قایدینو اعلان وکړو نو بیا درنه دا وعده ضرور اخلم چې کم ځای ته وایي نو ځان به رسو انشاءالله او دویمه خبره ده چې که دغه سړی ابوبکر خدا بخشنه توکا که دا چېرې لکه نن د هغه اعلان به کېدو وی نه کړو کوي به نه انشاءالله لیکن که فرض کا د دې سړي د تعیناتۍ اعلان ګورنمنټ وکړو نو موږ به بیا میدان عمل ته داسې نه وځو لکه بل ورځ خو موږ صرف جلک خولی دی بیا به داسې وځو چې ځان به شیندو لیکن دی به درله شلېدلې کپړې راغورځو انشاءالله تعالی په دې موقف به ټول ولاړ یو انشاءالله مونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر دی زمونږ آقا مولا دی هغه چې کله حضرت صدیق اکبر مقررولو نو خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ما مخکې تاسو ته عرض کړو چې کله د هر صحابي د حجرې دروازه یعنی د کور دروازه د مسجد نبوي ته وه خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم خپل صحابو ته اعلان وکړو وی زما صحابو د نورو د کورونو د دروازې چې دي نو دا د بیت د مسجد نبوي نه ختم شوې یو ابوبکر زما خلیفه دی او دا به امیر المؤمنین د حجرې دروازه به مسجد نبوي ته وي ستاسو نورو دروازې دې ځای نه ختم شو په بل طرف به ورته راتاویږئ دا د جومات قدر و منزلت خولو او بیا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم جنازه تر هغې پورې د امام الانبیاء جنازي اجازت نشته د دواړو جهانو د سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازي اجازت تر هغې پورې نشته چې څو پورې امام نو مقرر شوی سوچو کوئ تاسو څو پورې امام نو مقرر شوی د پیغمبر د جنازي اجازت نو چې امام مقرر شو د هغې نه بعد د پیغمبر د جنازي اجازت ملاویږي بیا خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم
بیت الله تلاړو فتح مکه په موقع باندې 300 شپېته بوتانی یو لخت پلاس کې واغه به ورل را بغولا او دا ارشاد به فرمایلو چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ختم الانبیاء صلی الله علیه وسلم به حق راغه باطل لاړو باطل به ختمیږي اوس امام الانبیاء چې کوم لختره بغولې وا کوم بوتي را غرزولیو د خپل اندې کړو 300 شپېته بوتانی را غرزولیو نو کله چې مودي سرکار دوبۍ تراغه په ابوظبي کې رومبه د متحده عرب امارات گورنمنت اعلان وکړو چې مونږ دلته د مندرونو اجازت ورکو نو په دغه وخت کې مودي سرکار راغه نو په ابوظبي کې چې هغه کلا د مندر افتتاح کولا نو د مندر د افتتاح په موقع باندې هغه پورا 300 شپېته بوتان هغه کې ولګول یعنی مسلمانانو ته دا وی چې نن 1500 کاله مخکې د فتح مکه په موقع باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 2532 633 عیسوی کې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کوم بوتان مات کړو نو په 2021 کې په 2020 کې موږ هغه بوتان دوباره تاسو ته ولګول او عربو تم خپل سترګې وخولي ورپسې خبر را روانه وا سعودي حکمرانانو هغه شی چالو کړو مندرونه په سعودي کې ابل ورځ لکه د سوچ خبره ده چې بیت الله ته یو سړی د عمرې د پارزي طواف د پارزي نو هغه خپل ټیم ولیکي نو هغه ته به وایي چې په دومره وخت کې ستا طواف ستا عمره پوره کېدل لازمي دي تا سره یا ګنټه ټیم دی یا یو نیمه ګنټه ټیم بیا به بیت الله خالی کې دلته نو بهر وځي بیا به بل کس نمبر راځي په دې طریقه به یو سړی عمره کوي په بیت الله کې دنه د ټولو خلکو د اجازت نشتا د دې وجه هغه خلک دي هغه صوفیادي هغه مبلغین دي هغه پاک خلک دي چې غیب 24 غنټې په بیت الله کې پراتو دا غیب په بیت الله کې صرف ناس تو د کېدل ملتو کې ناستل ملتو پاسې دل ملتو د بیت الله نه بهر نه وتل هغه خلک د بیت الله نه بهر کړل د قران تلاوت د بیت الله او د مسجد نبوي نه بهر کو پابندي شو پاغه باندې لیکن عجیب خبره بلا سلمان خان راغه د عرب حکمران اعلان وکړو چې دل زه یو پروګرام